بسم الله الرحمن الرحیم. اردو خط نستعلیق کې زموږ نننی لیسن دی الف. الف به مونږ څنګه لیکو؟ د هغې دپاره به هم مونږ یو فارمیټ تیاروو. اول به مونږ یو لاین راکړو. د لاین راکولو نه بعد به مونږ نقطې ولګوو. چار خط نشان لګولو نه بعد مونږ یو خط بعد به لاین راکړو. بیا به دوه خطه بعد لاین راکړو. بیا به یو خط بعد لاین راکړو. دا مونږ د الف دپاره فارمیټ تیار کړو. په دې کې به مونږ صرف الف زده کوو. اوس دا ده چې زموږ سره الف 4 خطه هم وي او کم از کم 3 خطه هم وي. خو په عام طور باندې د الف لمبایي چې کومه ده دا چې مونږ 4 خطه جوړه کړو نو ښکلې ښکاري. د الف د لیکلو نه به مخکې مونږ یو بل کار وکړو چې ځان ته به یو ورټیکل لاین راکړو. دې فایده دا ده دې ورټیکل لاین راکولو نه به بعد مونږ خپل الف سیده لیکلی شو. د دې داسې مثال شو که چېرته بوډا نشي ګرځېدی نو هغه د لاټۍ استعمال کوي. خو ضروري نه ده چې تاسو د الف ډایرکټ پریکټس وکئ. د دې فایده دا ده چې تاسو داسې یو فارمیټ تیار کړو نو تاسو به بیا خپل الف صحیح لیکلی شئ. تاسو د الف صحیح ولیکو نو د دې فایده دا ده چې دا به ستاسو په ذهن کې کینی. د هغې ډرایینګ به زموږ په ذهن کې کینی. کله چې مونږ الف لیکو د قلم چې کوم مومنټ دی هغه به زموږ په ذهن کې کینی. د دې اصولو چې مونږ کله خیال وساتو نو الف به زموږ په ذهن کې سم کینی. مخې ته پریکټس کولو کې به مونږ ته اساني وي ولې چې هر یو شیز به زموږ په ذهن کې کینی. بس به مونږ الف لیکو خو ضروري نه دی چې قلم به مونږ د لاین سره راوړو. قلم به مونږ د لاین نه لږ را دې خوا کیرو او د لاین سهاره به والو او لاندې طرف ته به ډریګ کړو. اوس مونږ د قلم نوک استعمال کوو ټچم کو. بیا هم لاندینی نوک کېښودو ټچم کو. بیا هم لاندې طرف ته لږ ډریګ کړو چې کله اخرني خط ته راورسېدو نو لږه ګولایي به وکړو. په دې طریقه به مونږ الف جوړ کړو. د الف موټایي تقریبا آدا قد ده. که مونږ یې فکس آدا قد کړو نو د الف به بیا بدې ښکاري. مثال په طور راځئ الف اوس مونږ پوره آدا قد لیکو. دا به اوس څنګه ښکاري؟ د الف دا سره هم نوک دی دا سره هم نوک دی او دا سره هم نوک دی خو په دې ځای کې لږه ګولایي ده. دا د الف جوړولو طریقه ده. اوس به مونږ د وړوکي قلم څخه پریکټس کوو. د وړوکي قلم څخه پریکټس کوو نو د هغې دپاره به هم مونږ یو فارمیټ تیاروو. اول به مونږ یو لاین راکړو. لاین راکولو نه بعد به مونږ یو خط ولګوو. دو خط 3 خط 4 خط. دې بل طرف ته به هم 4 خط ولګوو. 1 خط 2 خط 3 خط 4 خط. بیا به مونږ یو لاین راکړو. دلته مونږ یو خط بعد لاین راکړی بیا هم 2 خطه پرېښي بیا هم یو لاین راکړی هغه مونږ د خپلې اسانتیا لپاره لاین راکړی. دلته څه ضرورت نشته چې لاین راکړو ځکه چې دا وړوکی قلم دی. بیا هم تاسو ځان ته لاین راکوئ نو بهتره خبره ده. اوس به مونږ د وړوکي قلم سره الف لیکو.